دوستانو حکومت ته ډېر زیات مشکلات را پیښ شو. دا ګوتې چې کوم عمران خان سره وکړه که نه چې د شفاف ځای باندې پیمس ته بوته که نه په دې باندې ورته ډېره غټه لانجه جوړه شوه او د حکومت د تلوم خطره چې کومه ده نو هغه ډېره سیوا شوې ده. ځکه زه درته وایم ډېر سینیر حمید میر صاحب چې کوم تجزیه کړې ده وایي ما بله خلکو سره رابطې وکړې ده وکړه به ډېره غټه وایي په خپلو خپو باندې په خپله باندې چې کوم دی نو ځان خپې کټ کړې حکومت په خپله ځان نه خپې کټ کړې. لکه حمید میر صاحب هغه تجزیه چې ما کوم وکته که نه نو لکه داسې ښکاري چې د حکومت یو جال کې راګیر شوی دی. نن چې کوم دی نو پی ټی آی په سپریم کورټ کې تاسو ته پته ده چې درخواست دایر کړ د توهین عدالت په چا باندې دایر کړ. نومونه پکې د چا چولي دي. یو شهباز شریف صاحب، یو چې کوم دی نو زمونږ چې وزیر قانون دی اعظم نظیر تارړ صاحب، یو چې زمونږ کوم وزیر اطلاعات دی تارړ صاحب یو یې پکې هغه راګیر کړ. یو چې کوم دی نو جیل خانه جات وزیر چې کوم دی، یو چې کوم دی نو د اسلام آباد چې ډپټي کمشنر چې کوم دی نو دا دی، بل چې کوم سپرډنټ دی د جیل کنه نو دا دی. نو دا نمونه پکې ورکړي دي. ډېر خلک وایي چې محسن نقوي صاحب پکې ولې رکابونه کړ. محسن نقوي صاحب پکې ځکه نه دی دغه کړی چې محسن نقوي صاحب دې سره سلې نه دی نه ولکه. لکه مطلب دا دی چې د محسن نقوي صاحب دغه ټیم نه څه بیان داسې چې ګڼې یا دلې شفټ کوي یا پلان کوي یا ډینګلي او تاسو ته پته چې محسن نقوي صاحب کم طرف ته دغه دی. خو دا پنځه شپږ کسان نمونه پکې دغه کړي دي او یو هلچل مچاو شوی دی. بل په سهیل افریدي صاحب چې کوم دی نو غټ اعلانات نن په هنګو کې چې کوم اعلانات وکړي او څو خبرې در باندې وروم ډېر جذباتي وی بای مخکې موږ 20 لاک خلک اوس به 40 لاک راولو ډبل شو شی وایي که نه. اوس سپریم کورټ کې چې کوم دی نو دا هیرینګ اوس دوه جج صاحبان چې درې جج صاحبانو دغه فیصله کړې وه نو په دې کې دوه جج صاحبان چې کوم دی نو موجود دي اسلام آباد کې دي. دا یو جج صاحب چې دا بله هفته کومه ده نو هغه هلته کې په لاهور کې دی چې کوم د بینچ سربراهي کوله شاهد وحید صاحب، جسټس شاهد وحید صاحب نو هغه په لاهور کې دا بله هفته خو لکه چې کله دغه شوی و دغه غیر ملکي میلمانه زمونږ راتلله لکه اسلام آباد پوره بند و که نه نو دغه کې جسټس یا افریدي صاحب یو کار دا کړی چې لکه کوم جج صاحب به نه و او سماعتونه به و نو لکه په لینک په ویډیو لینک باندې دغه باندې نو کیدای شي وایي داسې سلسله ورته وشو د پیر پرد باندې چې کوم دی نو د سپریم کورټ لکه چې دا کومه فیصله وه او د دوی چې کوم حکومت کار وکړ نو کیدای شي دغه ولګي چې به یې ولې هم امپلیمنټ ونه کړه. مطلب دا دی که نه او کیدای شي بیا ولې یو چانس ورکړي حکومت له چې ګڼې ده 24 ګنټې د سره شته خیر دی شپات یې ور شفټ کوي او که بیا یې څه ګوته وکړو نو لکه نشو کولی. لکه دی خو بانه دا کوي چې هلته کې د پی ټي آی ورکران راغلي وو د امن و امان ایشو جوړه شوې وه یا پلان کې سیکیورټي څه ایشو جوړه شوې وه خو داسې هغه دغه دی. بله یو خبره پکې دا کېږي چې دی بایند کړو کوټ چې ګڼي نو د عمران خان میډیکل دغه چې کوم دی نو راپورټ مپورټ یا دغه مغه به نو خلکو ته میډیا ته نه به دغه کوي او دی په ډاکټر عظما چې کومه د عمران خان خور ده نو هغې پریس کانفرنس وکړه او داد وي دیم کنډیم لکه دیم توهین عدالت کړی دی. دې توهین عدالت تجزیه کار وایي چې نه دی کړی. تاسو چې کله فیصله شروع کړې وه لکه تاسو هغه عمل درآمد شروع کړو عمران خان هم شفاته بوتلی او علاج شروع شو د هغې نه بعد چې کوم دی نو که دې خبره کوله نو هغه به توهین عدالت کې راتله. دا خو تاسو کار ونه کړو نو هغې خو د هغې نه بعد لکه تاسو هغه کاروایي شروع نه کړه نو تاسو څه دغه کوي چې ګنې دې باندې دا دی ډېر تجزیه کار دا وایي چې هغې نه دی کړی حکومت کړی دی لکه که نه. تاسو باندې د سهیل افریدي صاحب یو ډېر جذباتي چې کوم دی یو څو خبرې کړي دي په دغه کې هنګو کې نن هنګو ته تللی او سبا خیري بونیر ته ځي دا در باندې یو څو وروم 3 ججز کا آرڈر موجودہ جعلی حکومت اور انتظامیہ نے تینوں ججز کو بے توقیر کیا. تینوں ججز کے منہ پر تماچا مارا, پوری عدلیہ کے منہ پر تماچا مارا. ایک دفعہ پھر اس ملک کے انٹچیبل اور ان کے لاڈلے جو انٹچیبل بن چکے ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم آئین اور قانون سے بالا تر ہیں. نہ ادارے ہمیں کچھ کہہ سکتے ہیں نہ عدلیہ ہمیں کچھ کہہ سکتی ہے. ہمارے خلاف کوئی بھی آرڈر ہوتا ہے چاہے عدلیہ دیتی ہے چاہے ایف آئی اے دیتی ہے چاہے نیب دیتی ہے یا چاہے باقی ادارے دیتے ہیں تو 1 گھنٹے کے اندر اندر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے.
को, इन ताकतवरों को आप कानून के कटहरे में नहीं ला सकते, तो आपको मासूम लोगों के खिलाफ फैसले सुनाने का कोई हक नहीं है। अगर आपके हुकूमत, ये जाली हुकूमत, ये इंतजामिया नहीं मानती तो मजलूमों के साथ आपका हर फैसला नाइंसाफी पर होगा। ये 26 नवंबर को गोलियां चला सकते और अपने हुकूमत नहीं मनवा सकते। तो मेरी अदलिया से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को आप लोगों ने जेलों में भेजा है अपने हुकूमत से, सब जेलों को आजाद करें, सब फैसले वापस लें, क्योंकि आपको कोई हक नहीं बनता कि ताकतवर के लिए एक कानून हो और कमजोर के लिए दूसरा कानून हो, अमीर के लिए एक कानून हो, गरीब के लिए दूसरा कानून हो। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब ने जो जदोजहद शुरू की थी, हकीकी आजादी की, उसकी पहली सीढ़ी आजाद अदलिया है। इसलिए हम आजाद अदलिया चाहते हैं कि वो आजादाना फैसले करें, वो इंसाफ करें, वो किसी के असर और रसूख में ना आए। अमीर के लिए और गरीब के लिए एक कानून हो, ताकतवर के लिए, कमजोर के लिए एक कानून हो। मेरे पाकिस्तानियों, अगर ये हुकूमत, ये जाली हुकूमत और ये इंतजामिया 3 जजेस के ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करती, उन जजेस की बेतुकीरी करती है, उनके मुंह पर थप्पड़ मारती है, तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरा पाकिस्तान का नौजवान ये सोचता है कि मेरा पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है।